أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نیکه دا پیسې واخلې. یا الله شکر دی چې د حق والالو رزق ته راکړو. نیکه چې تا ته ګورم نو من غټېږم ځکه چې په خپلو پښتو او په اصولو لکه د غر کلک ولاړې. هر پښتون له د پښتو په اصول تلل پکار دي، هم په دې کې ګټه ده. کله کله د ډېر خفه شم، ویم چې د لویانو په ځای ته خدای یو زوی درکړی وی نو څومره به ښه وی. بس اوس د خدای زما د ثنا او د حیا د عزت حفاظت وکړي. آمین. نن خو بیا په خپل پورکا غوسو باسي. پورکا نه ده سمستا بنه ده. نفرت دې زمانه دی پورکې نه. پورکا نه ده سمه توره خیبه ده. د انسان پکې ساه بندېږي. په پورکا کې کالج ته تلل داسې وي لکه چې د انسان په بدن باندې اور لګېدلی وي. پورکا اور نه دی پورې، دا د انسان دپاره راحتي او بیا مسلمان ښځې دپاره دا د جنت یخوالی دی. پورکا حیا ده، پورکا عزت دی. کله چې یو زنانه د کوره بې پردې وځي نو د دنیا ټولې بدې سترګې ورپسې وي. زنانه له خپل ځان یوازې او کمزورې ښکاري. کله چې زنانه د کوره په بورکه کې وځي نو لکه د رور او د پلار په شان دی د هغې حفاظت کوي. د دې بورکې د وجې خو موږ د بابا د کالج اجازت راکړی دی کینې بیا به په آرام په کور کې کینو او مزې به کوو. په آرام چېرته کېناستې شو خورې؟ سبا زما د کالج ټولې ملګري پکنیک باندې روانې دي دا ټک سیند لا. او استاد وایي چې د مور او پلار نه اجازت والي. ښه نو بیا څه؟ تا ته خو ښه پته ده چې بابا ماته د تلې اجازت نه راکوي. خو زما هم یوه خبره په کولو غوږونو واوره. زه به ځم او ضرور به ځم، ولې چې ما د چا پلار هم نشي څارولی. او ولې نه؟ تا څوک هم نشي منې کولی. ته تللی شي خو ستا په وجې به بابا ما د کالج نه منې کړي. زما د ډاکټري جوړېدو ارمان به د خاورو سره خاورې شي. راشي اوس په پلان راشي بیا درته کارېږي. بخیر راغلې. कैसे ورب لگ نظر पे साधा दासी मपरेदा खराब जमाना दा سړی ابو
یو خو ته هغه شکونه کې نو کومه هغوی غریبانانو به چېرته لاړې شي یا به د سکول کار کوي یا د کور یو خو په تا دونو پابندیانې لګولې دي چې نه چېرته تللی شي او نه راتلی نو څه وکړم ازادي ورکړم ځان له خپله پوزه په خپله پرې کړم ګوره فاطمې دا لکان نه دي جنکۍ دي جنکۍ لږه ازادي مو ورکړه که نه نو عزت به راغله دوه ټکو کې الله دې نه کړي دا ته څنګه خبرې کې رښتیا وایم که نه دا یو خو دې کویدن کړې ده زر یې وده وه په دې بل لم ځای خوښ که چې دا هم د خپل کور شي ګوره فاطمې دا دواړه زما په اوږه ډېر دروند بوج دی ډېر دروند د خدای روی ومنه چې دا بوج زما د اوږو نه سپک کا اوس خو لا کالج ته م ځي پته نه لګي چې د کالج ماحول به څنګه وي هلته بیا دوستانو جنکو سره یې او کو د حیا پلاره چې الله مونږ له زامن نه دي راکړي نو لورانو ته سپک مه ګوره پرېږده چې خپل سبقونه ووایي غلی شه ستا همدې خبرو خو هغوی په سر کې جوړېږي ګینې د هغوی څه مجال دی او ته به دې دا کوکۍ بنده ساتې ښه یا لکه فرانه ورځ خوبونه کوي خوبونه نه کوي د چا په یاد کې ډوب دی ستا یادونه خو په زړه سرې سرې کړم زړه مې غواړي چې دا زړه د ځان نه پرې کړم درونه مې شاعران جوړ شو اوس به دې وکړه که نه په ملې باندې یخزي سل ځله مې پوه کړ چې دې امر له په وخت روټۍ اچوه چې د مدرسې بې ناوخته کېږي نه ښه راوړه مې ته کښېنه دمه شه زه روټۍ راوړم نیغه راته ګوري د نظر هم نه کړي ورشه لږې اوبه راوړه نو مرچکې دې پکې اټولې دي الحمدلله سموړ شي زویه زه زویه سبق به زه راته نه بابا زه ته په مخه دې ښه شي یا سړیه هغه ځای 2-3 ورځې شو چې غیب دی تپوس یې وکړه چې چېرته به وي نو چېرته به د ورځې رشکه چلوي او د شپې سټینډ کې ملګرو سره ګپ شپ لګوي ګوره شریف خانه د رور نه ځان بې غوره کوه ما ځوان جان دی سبا به درله څه کار کتلی وي ما د به څه کار وګوري هغه خو ځان له په خپله کار کتلی دی که نه کله بمس کی او کله ټرې یو ورځ به چېرته په ګنده نالۍ کې مړ کړو دي الله دې نه کړي دا ته څنګه خبرې کوې چې دا خبرې نه کوم نو څه وکړم
زه خو وایم واده ورله وکړه ډېره لکان د واده نه پسخه کېږي واده وله وکړم ستا دماغ خراب دي هغه نوکر له بله خوب لوره خور ورکوي د هغه په نصیب کې خو به یا د هغه په شان مرداره وي یا د کوره را تښتېدلې یه سړیه داسې بدې خبرې د خولې نه مه وباسه ته زما خبره ومنه الله به خیر کړي ته بیا ګوره چې الله د هغه د ژوند تاریخ څنګه روانوي السلام علیکم زما شاه زلمو بخیر د انځر ګله هر کله راشي ځکه نه ظالمه مونږ خو دې په انتظار مړ کړو څه وخت نه ستا انتظار کوو واشنا په انتظار باندې نه په جړا جړا یې ځان مړ و د خدای ظالمانو تاسو زما انتظار کولو او ما ستاسو کار کولو و بې قدرو نن مې د لټرۍ په ځای دا وګورئ بلیک لیبل راوړی بلیک لیبل بلیک لیبل او دا و ظالمه دې بلیک لیبلو خو ټولې کلمې راته خرابې کړي ولې ونیا ستا کلمې بلیک لیبلو نه د سلنسر لوګو خرابې کړي دي خمه کوه بد نشته چې دا دې ورته نه وروړې داسې خبرې به یې نه کول ستاسو دا فضول خبرې زما په مزغو باندې بد اثر غورځوي ته داسې کار وکړه ورشه ګیلاسونه راوړه چې لږه چیرې بیرې وکړو دا دی لاړم او دا دی رالم ته وایه که ناشنا ته څنګه خدای خبر چې د سناتونه ولې ناوخته کوم یجینه دلته یوازې څه کوې او تناسه شوه بابا زه د سنا انتظار کوم په کالج کې لیټ شوه له کالج خو وختي چوټي شوې ده دا ته کور ته لاړه شه خو بابا زه زموږ یې کنه دا کور ته لاړه شه ځه خدای پردې را باندې واچي بچې دا څنګه یې ناوخته کړو څه ناسې شوه ووایا ګاډي د چاو ګاډي کې اړیکو جنې څوک چې ته ورسره راغلې ستا د کوموي سره ووایا داسې کې سړیه خپل ځان د خپل الله څخه بدنامې لیونی شوی څو واو زه لیونی شوی یم چې په نوریانو مې تعلیم کو او دوی
ماله داسې لاره کړه چې نن ما په خپلو سترګو لیدل چې پردو سړو سره په ګاډو کې ګرځي. دا خو ده په شرمونو شرمولم، په شرمونو. ما نه خو دا هیرو چې هلته ورسره ته موجوده وې. اور دې په پردو ګاډو کې سړو سره ځي او ته ورته هلته. مطلب دا شو چې تم د دې شریکه وې، ها؟ واه واه حیا واه. نن به زه د بېحیایۍ دا جړې د منډه وباسم، د منډه. دې نه مخکې چې زما د عزت جنازه له دې کوره وځي، زه به ستاسو د دواړو جنازې له دې کوره وباسم، ځکه چې سبا بله لور د پلار عزت پوره ورخاندي. نن نه بس د پلار نه یم، نن نه بس زه جلاد یم، زه جلاد یم. بابا زما د ستا په پښتو ستا په غیرت قسم وي چې مونږ کله هم داسې کار نه دی کړی چې ستا سترګې ټیټې شي. بابا هغه ګاډی زما د ملګري ضرور دی او مونږ دواړو ته داسې ګوري لکه د خویندو غوندې کې. ثنا د هغوی سره پکنیک له تللې وه، واپس یې کې د هغوی سره ګاډي کې راغله. دا زموږ ګناه ده، مونږ معاف کړه بابا. زما د ستا په سر قسم وي چې مونږ به داسې نه کوو. ټیک ده، خو د نن نه پس تاسو دواړو باندې د کالج تعلیم بند، ځکه زما په تاسو باندې نور اعتبار پاتې نه شو. پته نه لګي تاسو په کومه خاوره باندې سر یې. اوس یارېږم هسې نه چې خاوره زما په سر باندې دل شي. یا پروردګاره نن راته پته ولګېده چې خلک د لویانو تمه ولې نه کوي. زوی نه غواړي، زوی ډېر بد نصیب یم پروردګاره، ډېر بد نصیب. سنا خورې زه بیرته نه چې په ظلم مه ګرځې، په وخت کور ته راځې. تاسو ته ښه پته ده چې ستاسو پلار سوی نه هم هغه کوي. ستاسو نیکه هم ډېر ضدي و، هغه خپله لور ژوندۍ په ځمکه خفه کړې وه. تنه شه او ستا په دې تنه شه چې خپل کور دې شته او په پردي شتنونو کې شپې کې درکه
خدانه مسړی کله جوړي چې کله ول واده وکړي نو په خپله به سړی شي اوس خو هلک دی هلک به داسې نه مونځ او دس کوي نه خواري مزدوري کوي ټوله ورځ د خوشو تشو سره ګرځي او بیا دا ستا مرګرتوب به نورم خوشې تشي ګوره ورجانه تا ته خو په دې دنیا کې زه د ورانکارو مشر ښکارم او بیا ګیلې کې چې کور ته نه راځي په دې حالات کې به څوک څه کور ته راشي په د خدای ظالمه ستا نه سوا زما په دې دنیا کې څوک دي چې زه ورته نصیحت وکړم سم شه سړی شه په نیغه لار روان شه چې واده درته وکړم څنګه په واده کې دا خلک بسوي چې دې جنکو کې څه خرابي وه چې تعلیم یې پرېښودو او دومره زړې واده کې ګوره عزت خانه خپل عزت د خپله لاسه مه خرابوه هغوی کمکتي دي معصومې دي د خپلې غلطۍ احساس ورته شوی دی بس که سړیه اوس یې معاف کړه دواړو جنکو په جړا جړا ځان مړ کړو پرې چې خپل تعلیم پوره کړي او بیا په دې کې د حیا غریبي څه قصور دی د هغې د چلغول غوندې ارمان دی چې حیا دې ډاکټره جوړه شي ما ته دا خبرې مه کوه فاطمې کوم یو مور پلار داسې دي چې هغه د خپل اولاد د ښه مستقبل لپاره کوشش نه کوي خو اولاد له هم دا پکار دي چې د مور پلار د عزت خیال ساتي فاطمې کله چې دا دواړه د کوره بهر شي که نه نو زما زړه دا جیبه جیبه تلوسې او وسوسې راځي زه یم که نه زما ومنه الله به خیر کړي زه له دواړو ضمانت کوم بیا ټیک ده نن ستا په ضمانت معاف کوم خو که بیا هغوی زما اعتبار له دوکه ورکړه یاد ساته فاطمې د کالج په ځای به دواړه درې ته ځي لکه زایده بیخي پته دې نه لګي درې څلور ورځو نه هغې به چېرته یې یارانو چې تاسو سره بس سټینډ کې ناست یم نو کور والا مې ګیلې کوي او چې کور کې کینم نو بیا تاسو ګیلې کوئ زم حیران یم چې څه وکړم څنګه چې ته خپل ورور او ورندار ته ګرانې که نه داسې مونږ ته هم ګرانې د زړه سره و ظالمه ځان سره یې داسې عادت کړي چې ستا نه بغیر راباندې وخت هم نه تېرېږي و یارانو ځکه خو دله زه ځم او راځمه یو دی یو خیال نو واده ولې وکړو دا د همدې غوڅې شو تر څو پورې چې دا حیات تعلیم نه یې پوره شوی او ډاکټره ترې نه یې جوړه نو زه واده نه کوم زما دا ارمان دی چې دې کور ته او دې کلي ته تنه یې په جوړه کې ډاکټره راشي ناوې به د دې کور خدمت کوي او ډاکټره به د دې کلي خدمت کوي اوس تا خبره بالکل صحیح ده بچو خو دا دنیا ډېره ظالمه ده په معمولي خبره خلکو ته بدل ځکه خو زه نه غواړم زما په سپینه لمن د بدنامۍ تور داغ وړم ځکه چې زمانه ډېره خرابه ده او بیا به د اوسني کور خو مې اړتیا نشته ځکه خو درته وایم چې دا خپله حیا تر کوره کړه ګنې بیا به دا هر څه په خپله ذمهوار یم لکه چا ونه لیدو راځه چې هسپتال ته یې بوځو
دا څوک ده د دې نوم څه دی دا تاسو سره दाजी कॉलेज ततल्या रिक्षा वाला मुख अस्पताल करा वसते डॉक्टर साहेब दा बटीक शी واو دا به ټیک شي دومره ګټه خبره نه ده د یارې نه بېهوشه شوی ما ولا د آرام انجکشن والده د سبا پورې به انشاءالله مکمل ټیک شي چې راپورټ ولیکي د راپورټ نه بغیر څوک علاج نه کوي خو ما ستاسو په خولې یقین وکړو تاسو په آرام کښېنئ زه بیا راځم डॉक्टर से कुछ आराम के संग आराम के असं जी पुलिस राशी मंग गिरफ्तार और कोदाम लशवा मग बस जवाब रुपया स जची चतवी सबे पोर्ता बोझमा चिरावी खशी और मोरो प्यार में उस पर यार का जमा वनी हमदर्द दे ब्रेक था जात को मुसीबत क्यों के रवा जची जो हसी प्रेदा और माउरी दलीली ची पे उशे की सड़े मड़केगी वो कोटा माले चे मदशना खटिका को काफी प्रेखी सो समा खबर हो पाना हसी नची गिर कोर्ता दे बोझो हर सचल दोषो तो पुलिस न को बची कना दे ठीक दाशना जमानत यो चवाला वर करे दे अगर सर मशवरा कोमा چې ډاکټر کوي چې پولیس نه راوړي دا څه کار وکړه چې بس طریقه باندې باندې د کومه د شنه د کار د په قابل وځه زدا جنیرو چې کوم چې کور کې وو زما شته سید آشنا आया क्या चले था क्या करा चले था तुमने ना वक्त नहीं होगा अकूर मुश्किल या खज़र ستم जोड़ा करे था लमा बसर के सामने वही अच्छा है लमा इज्जत इज्जत محاوله کوي زمایزت محاوله کوي هغه ولې دلې نه تو وایا تا ته به ضرور پته وي چې حیا چاته ده ځکه چې ته رازدار وې وایا ثنا وایا ګنې قسم په خدای چې وای نه मुश्किल की नहीं गिरा सिर्फ कौन शामिल करो गौरव या खुदाया हमसे की खलक बस समय तो दखल को फिक्र हो रही फातिमे और जो जरूर हम कौम हा सब अगर ऐसे जवाब पर को मैं वो कॉलेज पर टेलीफोन कर रहा हूँ अगवी वे يا أخو وقتي تللا وابي وقف خزين دا استاد لازم وشو استاد لازم تعريفي زمانتكم وديك زمانت गोरा मोरी
ډېر بد وکړه دا دې کوم سره دې دلته راوسته چې هسپتال دې بوتلې وه نو مالته به دې پرېښې وې نو سمې کړې وې ځان مې پولیس ته حواله کړی وې چې راشه ما په ګاډي والیده او ما تاڼې له بوځه د خدای ظالمه که دا دلته مړه شي نو بیا چې مړه شي نو دلته بې خښه کو خو ګوره وروره ته یارېږه مه ډاکټر ورته د ارام ستنه والیده ساره پورې به اوښ کې راشي ته غم مه کوه روژانه چې سهار راپاڅېږي زه مې خپل کور ته بوځم نو چې ټیک کېدله بیا به دې هسپتال کې پرېږدو که نه موږ نه دې څه د مصیبت راوړو ګوره ورندار چې سهار اوښ کې راشي کور ته مې بوځم دا دومره اسانه خبره نه ده دا د غیرت او دا د پښتو خبره ده چې یو جینۍ ټوله شپه د بل چا په کور کې تېره کړي هغه به دا معاشره څنګه قبوله کړي نو دې ټیک وایي چې زه داسې ټوله شپه د کوره بهر تېره کړم نو تاسو به ما ژوندی پرېږدئ څنګه به ژوندی پرېږدم خو یم خدای دې نن په ګوتو راکړي دا کیسه وله ختمه کړم بابا ما ورپسې ټول کورونه ولټول خو خدای خبر چې زما کور به چېرته وي چېرته به وي ستا خو چېرته چا سره به تښتېدلې وي که نه تاړه کې راپورته ورکمبخت مې خپل شرم په خپله پکه وتړم په خپله یا الله ما معاف کړه یا الله ما معاف کړه یا الله ما معاف کړه خدایا یا الله د دې ذلت د ژوند نه مې آزاد کړه خدایا یا الله یا الله زما کور ته راغلی یا الله زما جوړی ته په عزت راولې الله زه به ورته هېڅ هم نه یم خدایه زه به ورته هېڅ هم نه یم هېڅ هم نه یم وای خدایه زما ګناهونه واوښته خدایه یا بچې تا ته خو پته یې که نه چې زما حالات کوم ځای ده ستا زما په سر قسم یې چې ما ته ووایه قسم په خدای هېڅ ورته نه یم هېڅ ورته نه یم خو ما ته ووایه چې زما حالات پریشان وم چې خدای خبر څنګه کېږي خو زه دلته ولې پرته یم ستا زما د لیور د رکشې سره اکسیډنټ شو بیا یې ته هسپتال ته بوتلې بیا یې د پولیس د یارې کور ته راوستې ولې چې موږ د تاڼو او د کچالو د چکرونو یو اوس ته راته دا ووایه چې ته څوک یې او چېرته اوسېږې چې کور ته دې ورسوو ټوله شپه دې دلته تېره کړه اوس د خیره سر سهار دی ټوله شپه ما دلته تېره کړه اوس سهار دی یا الله دا څه وشو دا چې خو ما ژوندی پرې نه دی بیا هغوی زما اعتبار له دوکه ورکړه ریاض ساته فاطمې د کالج په ځای به دواړه ډیلې ته ځي څه سوچ کې بیبي دا راته ووایه چې چېرته اوسېږي چې کور ته دې ورسوو زه کور ته نه ځم اوس خو به ټول خلک خبر شوي او دا چې به مې د کالج په ټول معلومات کړي او الله دا څه وشو
اوس به څه کوم او چېرته به ځم؟ زایده و زایده دې خوا راشه. ستا نازولې د خوبه پاڅېدلې ده او په هوش راغلې ده. لږ تپوس دې وکړه چې چېرته اوسېږي. نه دا د اکسیډنټ لپاره زما رکشه لیدلې وه. اوس دا راته ووایه چې چېرته اوسېږي چې کور ته دې بوځم. زه چې ځو ګنې پلار به دې په تاڼه کې رپورټ لیکلی بیا به د پولیسو نه زه نه خلاصېږم. نه نه زه کور ته نه ځم. که کور ته لاړم نو ما به پلار مړه کړي. ای بیبي ارادې دې راته ډېرې خطرناکې ښکاري. تادي کوه زموږ کور خالي کوه. هسې موږ مه بدناموه. نه نه زه خرابه جینۍ نه یم. زه د یو ډېر ښه خاندان جینۍ یم. زما پلار ډېر غیرتي او ډېر ظالم سړی دی. ما ته پته ده چې به ما مړه کوي. خو ته ورته ووایه که نه چې زما اکسیډنټ شوی و. अब زما په یو خبره یقین ونه کړي او ما نوم دا تپوس کوي چې تا دا ټوله شپه چېرته تېره کړه. زه به تا سره لاړ شم. ستا پلار به هسپتال ته بوځم. که زموږ په خوله یقین نه کوي نو د ډاکټر په خوله خو به یقین وکړي که نه. هغه زه تاسو سره ولیدلم د خبرې نه مخکې به مې په ګولې ولي د خدای دپاره ما له په خپل کور کې ځای راکړئ. زه چلېږه اوس ورته ځان ټینګ کړه. زه خو پکې نه یم. که زه تا هسپتال کې پرېښې وې او زما پلار د دې سوال جواب کړی وي کیدای شي چې ما ته پلار سم نه وي ویلی. خو تا خو زه دلته خپل کور ته راوستم. پوره شپه تېره شوه. اوس به زما پلار زما په خوله څنګه یقین کوي؟ کیدای شي چې زما په ټس کې زما خور زما مور وجلي. ما ته پته وه چې یو ورځ به موږ ستا د لاسه په مصیبت کې ګیرېږو. وخت ګډ بېخ وباسه. وکور ران یا کور دې وران شه نو مخ هلته هسپتال کې به دې پرېښې وې نو دلته دې څه راوسته. جاړه مه د جړا نه هېڅ هم نه جوړېږي. داسې ښکاري چې تا د خپل پلار اعتبار مات کړی دی ځکه خو دومره جاړي. خو خیر یریږه مه زه به در سره لاړ شم. ستا پلار ته به زه هر څه ووایم کیدای شي چې زما ومني. زه دلته نه ځم. اوس خو به زما د تره زامن او زما سترګه نه یم خبر شوي. زانګه زانګه اوس د فکر پټال زانګه. اوې تا ته چا ویې چې د سیند منځ ته وردانګه. صاحب خانه ځان دې په مصیبت اخته کړې اوس خو یې لا سرګنۍ پیدا شوه. یرو کې زه خو پکې نیم. اوې دا دې لاړه. دا راته ووایه چې ستا د پلار نوم څه دی او تاسو چېرته اوسېږئ؟ زما د پلار نوم دی عزت خان. خو زه ډېر بې عزته شو فاطمې. ډېر بې عزته. د دې نه مخکې چې د سهار د انور لکه زما د بې عزتۍ په دې ټول ښار خور شي موږ له دا چمګاونډ دا کوڅه دا پرېښودل پکار دي. موږ به کلي ته کډه وړو او سوراب خان ته به هر څه ویل. بیا د سوراب خان فیصله ده که هر څه ووایي هر څه ووایي بس تاسو
تاسو ځان تیار کړئ. ماما دا چرته راوړ کلي ته ورغلم کېدای شي زه په کلي کې ایسار شم. داسې کار وکړه دې کور له چې د ښه غوندې ګاټ وګوره چې بس خرڅ یې کړم. صحیح ده؟ لا الله په امان. الله امان. زما ټول کار خراب شو، کار نشم پلی. او دا د چا د لاسه؟ دا د دې سټنډا د لاسه. ای بیبي ګلې، اوس چې دا جړه بنده کړه او څه فیصله وکړه، زمونږ د دې کوره او زمونږ د ژوند نه وځه. اصله ستا په وجه مونږ ته نور څه نقصان ونه رسي. نور مونږ وبخه او خپله لاره دې شرم. زما دپاره خو ټولې لارې بندې دي. خدای دپاره ما په خپل کور کې پرېږدئ. ولې تا ته ما ته د لیوان سره څه نکاح شوی دی چې کور کې دې پرېږدو؟ پاتې ولیدو سړیه، اوس خو ما ته بله سلام نه ښکاري بغیر د دې نه چې ډایرکټ درته نکاح کړو. پوه شوې؟ په داسې حالات کې تا د دې کوره ویستل څه خبره نه ده. مونږ تا دې کور کې ساتلی هم نه شو. تا سره اوس په دې کور کې د پاتې کېدو یوه لار ده، او هغه لار ده د واده. ستا په واده کې مونږ له ګټه نه نقصان دی بیبي، نقصان. ولې چې زه به ستا په هکله دې خلکو ته څه جواب ورکوم چې دا څوک ده او د کوم کلي نه راغلې ده؟ ګوره بیبي، مونږ ډېر غریبانان او ډېر عزتدار خلک یو. خلک به مونږ پسې ګوته اوچتوي، مونږ پورې به خاندي. مونږ ستا دپاره دې تهمت هم غاړه ږدو، خو ته پرې خپل سوچ وکړه او ما له جواب راکړه. ګوره حیا، زه تا واده ته نه مجبوره کوم، خپله خوښه وکړه. ولې چې تا سره واده کول ځان له دشمني کتل دي. که ستا خاندان ته پته ولګېده چې ته ما سره یې، نو هغه به ما ژوندی پرېنږدي. ولې چې پښتانه د خپل عزت دشمنانو نه 50 کاله پس هم بدل اخلي، خو پرېږدي نه،
او بیا ستا کورواله به همدا ګڼي چې ته ما سره تښتېدلې. زه د خپل سر پروا نه کوم، زه خو ستا دپاره دا هر څه کوم چې تا ته د عزت ژوند میلاو شي. باقي ستا خوښه او ستا مرضي. سمې کړې وې په تاړه کې مې د خپلې رسوایۍ رپورټ درج کړی دی چې زما لور تښتېدلې ده. خپل ځان مې په خپله شرمولی وي. اوس د خدای نه دا سوال کوم د هغه راله په ګوتو راشي چې دا ذلت او رسوایي دا داستان همیش دپاره ختم کړم. مکه ورامې عزت خانه مکه ورامې دا څه چې وشو زه دې ذموار ته او فرحات دی نن چې زما په عزت ته بدنامۍ دا تور داغ لګېدلی دی دې ذموار ته او فرحات دی دا ټول د فرحات د لاسه شل ځل مې درته ویلي چې دا خبره د کالج نه رابان کړه خو ته زما نه منې د ویل زه به چې ډاکټره جوړوم د ټول کلي خدمت به کوي جوړ یې کړې ډاکټره مخکې نه یې تور کړو اوس ټیټ سر ولاړ اوسه جانه مهایا دا به زمون په نصیب کې لیکلی اوې زه به پوره کوشش کوم چې زه تا خوشحاله وساتم او ستا هر یو ارمان پوره کړم. زما د الله په رضا باندې رضا ده هغه کېږي چې څه زموږ په قسمت دي خو زما په زړه باندې یو ارمان دی چې زه ښه ډاکټره جوړه شم د ملک او د قوم خدمت وکړم. دا خوبونه به دې د مزغو نه وباسي چې زه به ډاکټره جوړه شم. مور او پلار خو دې په شرمونو وشرمول څه کوې اوس موږ شرمې ته به اوس زما د ورور او ورندار خدمت کې چا چې تا له په دې کور کې پناه درکړې ده پوه شوې. ته وګوره کنه دې زاهد ته عجیبه غوندې کار یې وکړو واده یې وکړو موږ ته یې وینا ونه کړه. یار د غریب بس خپله مجبوري چې راشي تپوس پتې وکړو. مجبوري د څه مجبوري ولې موږ ته نه چرګان او ګډان خوړل و یارانو چې راشي چرګان به هم ترې وخورو ګډان به هم ترې وخورو ستاسو ګیله به ختمه شي. فرهاده دا د ځان نه دې څه لیونی جوړ کړی دی په تا باندې څه شوي دي نه څه خوري او نه څه څکي اخر ته دا لیونتوبه تر کومه پورې کې رکو پسې څوک ځان نه ورکوي پاڅېږه او خپل نوی ژوند شروع کړه. حیا زه په نیمه لار کې پرېښودم د خلکو د خندا یې کړم. ما خو د حیا هر ارمان پوره کولو خو هغې زه ډېر زیات ارماني پرېښودم. زما زړه اوس هم دا نه مني چې هغې به داسې غلط قدم اوچت کړی وي. دا هر څه زما د وجې نه وشو که
زه د هغې د تعلیم په حق کې نه وی نو داسې به نه کېده زه د هر چا ګناهګار یم ما معاف کړئ ما معاف کړئ ځه لاړه شه ورشه روټۍ راوړه ډېر وږی یم څه تا اوسه پورې په دې کور کې څه کول نه در سره زما فکر شته او نه د دې کور خدای خبر چې د چا په فکرونو کې تللی نور به نه چا په فکر کې خو بس د خپل زوړ یار په غم کې به غمګینه نو ما ته خو دا ټول د دې چال ښکاري پته نشته چې په ښار کې مې د چا سره مخ تور کړی چې په تا یې ځان تاوان کو څه پوه شوې او که نه بختورې ګونګه شي ژبې نه خلاصه شي بیا په یو کوسر یې ځان ونه لګې زه په چا الزام نه لګوم رښتیا وایم تپوس دې وکړه چې ټول اوس د چا په یادونو کې ناست دی که په تاسو سترګې پټې دي خو په ما نه چوپ مجنون دی او رابطه د دې ژوند نه خو بند ښه دی کوم خاوند چې په ما د ګوند ګزار نه و کړی په هغه باندې په مخ سپېره راکوي هغه هم د دې شپېلې د لاسه
سخت سخت کارونه ستړي شو کور ته راشو چې کور ته راشو نو په دې جنگ جګړو باندې راله مازغه خراب کړي ګوره زاهده دا که هر څنګه ده دا ستا ښځه ده دا ستا حیا ده ستا غیرت دی ستا پښتو ده د ده هر غم ستا غم دی او د ده هره خوشحالي ستا خوشحالي ده زاهده ستا خوشحالي ده درګي جینې ټول غمونه ټول فکرونه په خپله جولۍ کې راټول کا او خپل ژوند ښه په خوشحالۍ سره تېروه خوشحالۍ سره B C D زشابه اوس راته ټوله A B C تیره کا په یاده A B C D E F G H I J K L ته زمونږ د ماشومانو ته څه پړاوې زمونږ وینه ګنده کې د خپل پلار عزت جنازه خو نه وویسته اوس زمونږ واړه خرابې موږ د خوارۍ او مزدورۍ والا خلک یو په تعلیم باندې خپل ټایم نه خرابو او دې تعلیم خو ته دې ځای نه راوستې دا څه چل دی او څه شورم جوړ کړی دی بابي ما خو امیر ته سبق ښوولو خو دې ډېر زیات ماته غوسه شو هر وخت یې پیغورونه راکوي پیغورونه در کوم ما تا له عزت در کو په دې کور کې مې ځای در کو او ستا ژبه دومره اوږده شوه چې ته پې اوس ما ته خبرې کوې زه به تا په دې ځمکه باندې جندۍ ښخه کړم ټوټې ټوټې به دې کړم زه به نن تا ته ښیم چې خلک ماشومانو ته سبق څنګه ښیي چل دی او څه جنګ جګړې دې شروع کړي دي چې ښځه دې نه شوه ساتلی واده به دې نه کړو ما واده دې سره په خپله خوښه نه دی کړی دې په خپله په ما ځان راته پلې او پاتې شوه د ساتلو خبره نو داسې به د له شل مردارې وساتم دا څه خبره ده او دا جنګ پسه دی ما امیر له پړی کوله او دې راته غوسه شو چې امیر له پړی مه کوه او که نه موږ په تعلیم څه کوو ولې تا تعلیم کړی او که ما تعلیم کړی ښه ډېرې پیسې ګټو او په سبا دا له ګټ شي په مصري خانه کې به یې کښېنو ښه ډېرې پیسې به درله ګټي یلکه
دوټه چې سبق یې دې ماشوم ته وښودو نو کوم قیامت رال خو خبردار که بیا دې په دې ښځه باندې لاس اوچت کړو نو بیا به ما نه ګیله نه کړې ګوره وروره ما چرم ستا ښځه کې کار نه کوي خو مهرباني به دې دا وي چې تم زما په ښځه کې کار نه لري بابا ډېر اعلی او دې کتو د خو انجام کور دې ورنه آباد کو ځان دې برباد کو او بیا وایي چې زما په ښځه کې به کار نه لري ولې دا زه څه اوبو راوړم چې دې ناز او نخرې به وړم نوره زه په دې کور کې یو منټ هم نه ایسارېږم ما له بیا کور ونیسه صحیح په مخ خامخا چې چېرته خوښئ هلته لاړ شئ په ما باندې به احسانونه نه کوئ ستا د شیطانۍ د وجې خو زه هر وخت خپلې ښځې سره په جنګ یم او بیا تعلیم نه نفرت هم تا زما په زړه کې اچولې یعنې زما خو دا ارمانو چې زما وراره دې ښه تعلیم وکړي او غټ سړی دې ترې جوړ شي زه چلېږه اوس یې خوند وکړو ما یو منټ یادولو زه خو په دې کور کې یو سیکنډ هم نه پاتې کېږم نن به فیصله کې زه خو درنه پلار کره لاړم چې څه دې خوښۍ کوه ته ټیک بیا ښځې نور زمونږ په دې کور کې یو ځای پاتې کېدل ګرانه ده هر سړي ته پکار دي چې خپله فیصله پخپله وکړي د نن نه پس دی به په خپله لاره ځي او زه به په خپله لاره ځم ولې چې به ولي پې خرابېږي نو دې نه جدایي بهتره ده بچې ستا د مور ډېر غټ ارمان و چې خپلې لوریانې په حیا عزت د خپل کور کړي خو افسوس هغه عاجزه ډېره بدنصیبه وه د حیا پې حیا هغه د وخت نه مخکې د تورو خاورو مېلمنه کړه بچې اوس زما عزت او زما غیرت ستا په لاس کې دی بچې ستا په لاس کې سنا ستا د غیرت نه قربان شه بابا زه به هېڅ چېرې ستا د غیرت نه ډکې سترګې چاته ټیټې نه کړمه په پتلو تلو کې راته مینت کومه که حیا پیدا شوه نو هغې ته یې سم مه وایه هو زما مینه هغې باندې ماتوه بابا ما سره لوز وکړه
مرداري اسپي دی خوراشا جی د جیلوري د څه وخت نه درته چغې وم معذوره شوی یم که نه ته مې ځکه خبره نه منې خو دا مې واوره چې اوس هم زه تا نه سرمنیستی شمه ژوندی یم مړندی یم ورکه شه ډوډۍ راوړه ما که زما د خپلو کړو سزا میلاو شوه خدای خبر چې د چا خیرې راپسې شوي دي چې دا حال مې شو روټۍ راوړه څنګه یې زاهده ژوندی یم مړندی یم دومره ورځې پس دې زما تپوس وکړو خو ما ته پته ده چې ته به ښځې نه یې پرېښې منظوره خلکو څوک څه کوي ستړي مشي لالا لوی شي ستړي مشي ورنده باره مشي تا سودا سنباله کولندار ودرېږه دا سودا نه خیرات دی خیرات زه به مړ شمه خو د خیرات او سوال روډۍ به ونه خورمه څه وشو که زه په خپو معذوره شوم لاسونه خو مې شته که نه زه به مزدوري کومه خواري به کومه خو چرې به هم د سوال روټۍ ته کښېننم چرې نه چا د لاسه چې زما زوی مړ شو د چا د لاسه چې زما ورندار مړه شوه زه خو دې په ګوتو راکړي چې څرمنې د بوڅو ډکه کړم او د کلي په چوک کې ځوړند کړم چې خلک ځینې عبرت واخلي چې کور نه تښتېدو ول انجام څنګه ویلولا غریب حیات نصر زمون ژوند بې غیرته شو مونږ چاته سترګو نشي راګورې ګوټه کوو شو داسې نشي کېدی چې هغه دې هلته او مونږ داسې نشي کېدی ځکه خو زه واده نه کوم زه چې دا کاته ووینم که نه نو د واده د نن نه مې نفرت شي
دې یو روټۍ څه کېږي بله راوړه بله روټۍ خو بله نشته اوړه ختم شوي دي وګوره روټۍ خوړلې ده ما خوړلې ده دروغ مه وایه نه ته وخوره واله وخوره روټۍ خوره تا نه نان پاتې کېدل نه دي پکار ولې چې دا زمونږ کېدو والا ماشوم دپاره نقصان دی او خدای مکه که به تا په ماشوم څه وشو نو زه به مړ شم ما माफ का زستا مجرم ما ته ډېره ښه او پاکه بیبي اوس زه ډېر ګنده سړی ما تا سره ډېر ظلم کړی دی ډېر ظلم ځکه خو الله ماله سزا راکړه سزا په هغه ورځ زه ستاسو کور ته تللی وم او هلته د عزت خان ماما کور چېرته دی؟ محمد غلام خان چې ولاړ دی ته داسې کار وکړه دلته ودرېږه زه راځم صحیح ده چې زو موږ چې څه مقصد لري راغلی او ته ونه کو جد خان ماما خو ته لاړو هغه جنې به ته چا لاواله کړي پلار خو یې لاړو ستا دماغ خراب دی اجینې اوس د هغې دپاره مړه ده او مړي د چا په کار نه راځي هغه مړی به اوس زه سنبالو څه مطلب دا چې هغه الله زما دپاره پیدا کړی و ځکه خو یې زموږ ګاډي څه اکسیډنټ وشو او بیا هغه الله زما کور ته راوسته د چا دپاره زما دپاره ماله به چا لور خور راکوله یا نه خدای ماله غټه پټه ښایسته ښځه راکړه ګوره زاهده ظلم مه کوه که خپلوانو ته یې پته ولګوي ژوندی به دې تېر کړي هسې به مې تېر کړي او بیا چاته څه پته ده چې د عزت خان ماما حیا زما په کور کې ده دا صرف تا ته پته ده او که تا چاته ویلې که نه نو بیا به د ژوندی زه نه پرېږدم چې څنګه ستا خوښوي که ما غوښتلې نو ته خپل مور او پلار سره ملاوېدی شوې کېدی شي چې تا هغوی معاف کړی م وې نن به ستا دا حل نه وې دا هر څه زما د لاسه وشو زما د زړه د لاسه وشو ته زما خوښه شوې ما د خپل زړه ومنله او تا سره مې واده وکړو زه ستا قابل نه ومه
ما په زور خپل ځان ستا قابل کو ما معاف کا تا سره ډېر ظلم کړی ډېر ظلم نه نه داسې مه وایه ته زما قابل وې ځکه خو زما په نصیب شوې او د نصیبونو فیصلې پره کېږي او بې پته هر څنګه زما خاوند دی زما د سر سوري خو زه څه وکړم زما په سینه باندې یو بوج دی او د دې بوج له لاسه به څه یوه ورځ مړ شمه مړ به شمه نه نه ته به نه مرې ته به ژوندې زما دپاره د دې کور دپاره زايدة ايه زايدة ايه زايدة زايدة لا زايدة 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 ما سرتاش توكي مكو ستانا بغير زمان صوفي زايدة ما سرتاش رور جانا یو څو ورځې مخکې زاید لیدلی و روغ جوړ و اچانک پسې چلو شو روغ جوړ چېرته و یار اکسیډنټ سره یې په زړه م ګزار خوړلی و او د خپو زخمونه هم خراب شوي وو او بیا دومره زورور و چې ما ورته وویل چې ما سره دومره څه شته چې زه پې ستا علاج وکړم خو خدای خبر چې هغه زما دا خبره ولې نه منله د ښځې کالم په کور کې پروت و هغه هم نه خرڅولو خدای خبر چې په زړه داسې کم بوج و چې خپل ځان یې ژوندی نه و خو ګوره ورور جانه اوس دې هغه الله وبخي او تاسو له دې خدای د زړه صبر درکړي او باقي دې الله تاسو نورو غمونو نه وساته ما سره د خپل ځان غم نشته ما سره غم د زاید د ښځې دی چې ځوانه جانه راته په کور کې کونډه پاتې شوه خدای خبر چې د هغه باقي ژوند به څنګه تېرېږي الله دې وبخي هغه یې په حق کې به یو دوا وکړو
نیکا دې زاهد سره ډېر بد وشو، ډېر بد. ته بدو انجام بد وشه پسنده، نو بیا چې څه کرې هغه برې به. دومره هم بد نه دي نیکا چې سړی پې د تورو خاورو لاندې شي. حیا او حیا حیا دا فیصله ما زه کوکا زمانه ډیره خرابه ده دومره غټ کور کې به یوازې ته څوک ځکه دې ځان سره خپل کور ته فکرونه کې د خانه څنګه چې ما ته پته ولګي نو انشاءالله تا به زه په هغه ساعت خبرې کوم. آباد شي حاجي صاحب آباد شي والله چې وار وار رانه خطا کړي ټیک ده الله به خیر کړي او کښېنه. نه نه حاجي صاحب نه وخت ته روټۍ د روټۍ به وخورې بیا به ځې الله دې دې راباد راوړي بیا به راشي نو زیاتې دی الله دې خوشحاله الله دې بچ او بچې د عزت خانو خو نن سبا عزت ډېر په خطره کې دی. الله دې مل شي. اخو اورېدلی و چې د ده لوره او بچې تر اوسه پورې پیدا نه شوه. دا غریب ورپسې سروالی بروالی ګرځي. دا ماما تر اوسه لا خپلې لور پسې ګرځي او په ګرځېدو ګرځېدو به یو ورځ مړ شي او د دې د مرګ به زه هم ذمېوار یم. ولې چې زاهد سره زه هم ملګری وم. زاهد خواصې مړ دی، ما له پکار دی چې اوس دې ته خپله لور وښایم. کیدای شي دا ماما خپله لور معاف کړي او د دې زړه ته سکون میلو شي. الله دې ما معاف کړي، ولې چې ما نه هم غټه ګناه شوې ده. یاده کا کښېنه چې اوس کا دا عجیب عادت دی داسې روان شو. ولې سوې دې دکان نه راله پیاز او ټماټر راواخله. بس ماما جی دا ټوله کیسه وه. काका जी सो के तासो او زما کور ته بغیر اجازه نه څنګه راغلی؟ زه تاسو نه تاسو کوم
چې څوک یې تاسو؟ دلته پارام دی کپټینا زمون کار تا سره نه دې سره دی काका जी چغې مه وهه او اوچت اواز ستا په ګناهونو پرده نشي اچولی کاش چې ستا د تښتېدو نه مخکې مونږ مړه وې اوس ته ووایه چې ستا په بېغیرتۍ باندې مونږ وژاړو او که په خپله بېوسۍ باندې وخاندو څومره کمکه ده او نادانه ده مارواره چا چې خپل ژوند ستا په نوم کو خپل ژوند نه لاسو ویځلو د چا د لاسه ستا د لاسه ستا په شان د بېغیرته او د کور نه تښتېدلې جینکې د چا د کور د مېرمن جوړېدو لایق نه دي काका जी अमा तू नवर तुमत में लगो कि निद आसमान में बतंदर आप रोजी तंदर खोरा प्रेवते दे पमु क़यामत को तेर शो स्ता पशांत बेहया और बेगैरत जिनको मर पका दे
تا ته پته نشته چې ستا په خیال څه تېر شو. بابا نه قربان بچې، بابا نه قربان. ما ته پته ده، ما ته د هر څه پته لګېدلې ده چې پتا څه قیامتونه تېر شوي دي بچې، څه قیامتونه. خدا دا هر څه د دې بدنصیبه بابا د لاسه، زما د بېځایه شک د لاسه بچې، زما د بېځایه شک د لاسه. او بچې بس نور به داسې نه کېږي، نور به داسې نه کېږي بچې، داسې نه کېږي. وای عزت خانه واه، چې لور دې ولیده نو حیا، عزت، غیرت هر څه دې نه هېڅ شو. او بیا ستا لور څه په حیا کې د کور نه نه ده وتې، تښتېدلې ده، تښتېدلې. او بیا تښتېدلې لور خور څوک سینې سره نه لګي عزت خانه. په ځمکه کې ژوندی غږی ژوندی. نه وروره نه، دا دروغ دي. تا ته پته نشته چې زما په حیا باندې کم قیامتونه تېر شوي دي، او خو زما په خولې دې یقین نه راځي که نه. نو حیا ته ترې په خپله ووایه بچې، په خپله ووایه. بابا دا زما کیسه وه کاکاجي، همدا. اوس دې ومنل که نه وروره چې زما حیا بې قصوره ده. زه منم عزت خانه چې ستا لور بې ګناه ده. زه به دا ومنم چې ستا لور د کور نه نه تښتېدلې، خو دا دنیا به ونه مني. اخر د به دې دنیا له څه جواب ورکوم؟ او بیا منګی مات شو که مات نه شو عزت خانه، ترځې دې ټول کلي واورېدو. ښه به دا وي عزت خانه چې دا خپل شرم هم دلته ختم کړو، هم دلته یې خښه کړو. بیا په دې کې به زموږ د ټولو خیر عزت خانه، د ټولو. نه اے خلکا په خپلو بچو باندې شک مه کوئ. خپل بچي له خپله لاسه مه خرابوئ. خپلو بچو له حوصله او ډاډ ورکوئ چې د ژوند په هره لاره کې کامیاب شي. ګنې چې نن ما سره څه وشو، هغه به سبا تاسو ټولو سره کېږي.
ټول مسلمانان یو او اسلام چې موږ ته کومه لار ښودلې ده موږ له پکار دي چې هم په هغه لار روان شو. ای زما ځوانه کوله تاسو لم پکار دي تاسو لم پکار دي چې د مور او پلار عزت وساتئ او په هغه لار باندې لاړ نه شئ چې د مور او پلار سترګې پې ټیټېږي.